بعض خلک دې الټوم وي، یعنی وضو ته وضو وي، وضو ته وضو وي. نو وایي بس عربی کې خپل شته دی، د هر علاقې ځان له یو لهجه ده. د لهجاتو فرق باندې مثلا نه پرېوځي. دا وضو د وضاعت نه مشتق دی. وضاعت صفایت ته وایي، نور ته وایي، رڼا ته وایي. وضو ته وضو په دې وجه وایي چې منځګزار دا وکړي نو دی پاک شي او دی د منځ کولو جوګ شي. یعنی طهارت چې کوم بنیادی دی هغې باندې سړی د منځ کولو جوګ کېږي. طهارت دپاره بیا قرآن او حدیث نه درې څیزونه د هغې دپاره ثابت دي. درې څیزونه یعنی درې اشیا دي چې پای باندې د انسان وجود پاکیږي. یا به اودس کوي، یا به لامبي، یا به تیمم کوي. دا درې وړه قرآن هم ثابت دي، حدیث هم ثابت دي. او د هغې دپاره فرق واضح دی چې کله وړه پلیتي راغلې ده حدث، نو د هغې دپاره اودس دی، او چې کله لویه پلیتي راغلې ده د هغې دپاره لامل دی. تیمم د دواړو قائم مقام کېږي په هغه صورت کې چې یا سړی د اوبو په استعمال قادر نه یا د انسان بیماری دومره وي چې هغه ډېرېږي، نو بیا تیمم د دواړو قائم مقام دی. عمل ورکوټی دی، خو دلته به خپل خیالي اس نه زغلی، دا عبادت دی. عبادات د چا په عقل نه وي بنا، هغه د الله او د رسول په حکم باندې. قیاسي مسله نه ده چې سړی په دې کې قیاسات کوي چې دا څنګه د غټې به او د سې قائم مقام هم تیمم کېدی شي او د لوی هم کېدی شي. بس کېږي، الله ویلي دې کې چا د عقل څه ضرورت نشته. او دې جوابونه هم مه کوئ چې دې کې څه حکمت دی. موږ د حکمت دپاره نه یو. د مسلمانانو کار د الله فرمان برداري ده. یو سړی د یو مشر نه راز نشي تپوسلی، نو د الله نه بس راز تپوسي چې دې کې ستا څه مقصد دی. ځکه د اسلام مقصد څه شی دی بنیادي، هغه د الله د فرمان بردارۍ پړی په خپله غاړه کې اچول دي. دا ټول خلک کوي، یوازې مسلمانان نه کوي. خلک یې د بلایند فیت وایي که نه، دا ټول نه کوي دا چل. یعنې هر هغه سړی چې هغه څه ضمیر لري او د هغه څه نظریه وي، نو دا څیزونه را ځي که بلایند فیت کوي. صاحب خو نه دی، یا صاحب نه دی. نو دی کتاب الوضو وایي، وروسته بیا کتاب الغسل، بیا به کتاب التیمم. دې ترتیب باندې راځي په دې وجه چې دا ترتیب په دې کې ملحوظ دی. کتاب الوضو خو دغه مفهوم شو چې کتاب دی په دې باب کې چې د اودس احکام او دارنګې د هغې شرایط، د هغې صفات او مقدمات ذکر کړي شي. باب ما جاء فی الوضوء وقول الله تعالی، دا ترتیب دی شرعي چې کله یو سړی یو خبره کوي ثابتوي، نو قرآن مجید کې د هغې تذکره وګوري، بیا په احادیثو کې راشي، او د هغې نه وروستو بیا د صحابه کرامو اجماع ته راځي، او بیا هغې نه وروستو خپل اجتهاد کوي. دا ترتیب دی قرآن حدیث نه ثابت دی. قول الله تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق. دینا مخ یا ایھا الذین آمنوا دے گا نا، اے ایمان والو. سورۃ المائدہ 66 آیت دی. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، دا حکم دے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. دا حکم فرض دا پارا دے، فرضیت دا پارا دے، وجوب دا پارا دے کہ استحباب دا پارا دے. هغې د پاره مونږ ګورو اول چې د اودس تاریخ څه دی، اودس کله نه شروع شوی دی.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی جون کې او 10 کنو الته کې او 10 امام حاکم یو حدیث نقل کړی دی چې دخلت فاطمه علی النبی صلی الله علیه وسلم وهي تبکی سیدہ فاطمہ خپل والد محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم جړلې اوی ویل هؤلاء الملو من قریش قد تعاهدوا ليقتلوك د قریشو داسې خلق دی الته یو بل سره وعده وکړه چې تا وقتل کیږي فقال یتونی بوضوء فتوضا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مر داودس لګي اوبر وړه نو به راولل او دسه وکړه نو راکیسه نه کو خدا حدیث په دې رڼا ورځي چې مشرکین مکه کم زیو مدینه کیو که مکه کیو دا مکه معظمه کیو په دې وجہ دا خبره معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکی جون کې او 10 نه واقف دا په دې وجہ وایو چې د بعض خلکو خیال لای چې دا اذا قمت من الصلاه دا حکم هو مائده کې دی او مائده د هجرت نرستو نازل شوی دا بیا دا استدلال کوي چې و صحابه کرام او پیغمبر واقف شوه او 10 نه دا استدلال درست نه دی غلط. البتہ اہل سیر دالی کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د معراج پشپ باندې څنګه د موز حکم شوی دی نو دارنګه د غسل حکم بلته شوی دی دا خبر هم ته ده خټول پرې متفق دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی جون کې سموز به او د سن نه کړی نو دا خبره خوش وا چې کله دا خبره شو نو اوس په دې وجه باندې مونږ پوه شو چې د اذا قمت من الصلاه کې د اختلاف د مفسرینو راول دی هغه باید سره خو کوي نه کنه هغه وی دا ول اختلاف کوي خلک د اختلاف څه وجه یې کنه الانصاف فی بیان سبب الاختلاف ونم باندې بشمیر کتابونه دي او په کې خلک خیدا چې د مفسرینو په یو قول کې اختلاف راځي ول راځي فقها ول اختلاف کوي یو سیس کې محدثین ول یو سیس په تفصیل کې اختلاف راځي دا علمی خبري یو بے علم سره په دې څه کوي دا کم تفصیل چې تاوې د غسل او تیمم چې او دس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکی جون کې وا غسل هم کو او دارنګي او دس په هم کو زمان زره پارا نو دینه ثابت شوا چې مسلمانانو کې دې واقفیت وو او چې کله واقف شو نو اوس د اذا قمت من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ته دې حکم مقصد څه دی ای خاصم یو کار کوي نو بیا ورته ولې وایي تو دیو جناب بعض خلق دلته مراد دا غستره چې دا استحبابي امر دی استحبابي امر دی یو سړی داسي وي چې داغه او دستره او د اراده کوي د مانزو نو د او دسو کی فغسلوا وجوهکم دا او دس په دغه لپاره مستحبي او فرض دی دا مستحب دی ظاهر چوالی یا دغه مراد دی چې کله ودرېږي تاسو مانځتا نو خپل مخونه ووینځئ یعنی او دسو کې تفصیل وسوګو او دس وکړي دا امر استحبابي شو د هغه چا د پاره چې د هغه او دس وی دا پاره استحبابي شو نو سو کوئی جنا دا فغسلوا وجوهکم د ایجاب د پاره دی یعنی او دس واجب دی خو هغه چا د پاره چې هغه به او دس یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم اے ایمان والو کله چې تاسو اراده کوئ د مانځو نه بیا او د سوکې خپل مخرو وینځي لاسونه فلان فلان او د سوکې او د فرضیت حکم هغه چا د پاره دی چې هغه صحیح به او د صحیح نو حکم یو د فاغسلوا لیکن تفصیل نه مونږ ته معلومه شوه مخکې چې کوم تفصیل تشریع راغله او د او دس او د غسل هغه نه فهميږي دا چې
چې دلته کې دا حکم یا و د فرضیت وي یا و د اباحیت وي، اباحت وي. دوه خبرې شو. درېمه خبره دا ده چې اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، دا حکم اول د وجوب لپاره و. یو سړی که داغه اودس ته ناغم دا لازمه ده په هغه باندې چا د اودس وکړي، او که د یو سړي اودس نشته نه په هغه باندې هم لازمه ده. مخکې وکتا تفصیل ویږه. خو درېمه خبره دا چې دا حکم د وجوب دپاره دی، د هر هغه چا دپاره چې هغه سواون برابر ده که د هغه اودس وي او که نه. اول حکم دکو وجوب دپاره. خو د سنن ابي داود یو حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د هر منځ دپاره اودس کو، یعنی په وجوب باندې دا عملو. لیکن سنن ابي داود حدیث کې دا راځي امام احمد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي دی عبد الله بن حنظله انصاری رضی الله عنه فرمائی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان او غیر طاهر. حکم هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده چې که یو سړی پاکي او که پاک نه په دواړه صورت کې دی د منځ د پاره څه کوي او دسته کوي. ابتداء د اسلام کې خبره ده. فلما شق عليه وضع عنه الوضوء الا من حدثه. کله چې دا ډیره ګران شو د پاکوالی په حالت کې مودس فرض، نو دا غي دا فرضیت د پاکوالی په حالت کې څه شو؟ منسوخ شو. یعنی اول سو حکم د فرضیت د پاره دی، وجوب د پاره دی، خوا کې یو سړی بے اودسی او کنا باوضوئی حکم به مرګرو تکاو. لیکن چې کله ګرانواله معلوم شو نو د پاک خلق د پاره هغه فرضیت کې نسخ راغی، منسوخ شو. البته چې کوم خلق پاک نو دا غي د پاره فرضیت بحال پاتې شو. مثبت پوه شئ چې اختلاف علما کې نه به بنیاد کوي. یو خدای د ور علما دي کنه، عالم نه هغه اختلاف بر اختلاف کوي. یو د فقها او د محدثینو اختلافات وی دا غي څه بنیادونه وي. پدې کې اس خبره مونږ د نس نه بهر نه کړه. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې یو خبر راغله ده. سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم حدیث تھے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا عند کل صلاۃ، رسول اللہ والا ہر منذ دپارا او دس کو. فلما کان یوم الفتح صلی الصلوات بوضوء واحد. خود فتح مکی پر ورځ باندې د ټول ورځې منځونه په یو او دس وکړل. ساره او دس کړو نو ټول منځونه په هغه باندې وکړل. فقال له عمر، نو عمر ورته فرمایل انك فعلت شيئا لم تكن تفعله، تاسو نن داسې یو کار وکړ چې مخکې ما نه کوو. فقال عمدا فعلته، هغه فرمایل ما قصدا داسې کړی دي. څه مطلب دی؟ ای لبیان الجواز، دنه اوس جواز ثابت دی، یعنی هغه مخکنه حکم د فرضیت هغه منسوخ شوی دی. چا لپاره؟ ته چا چې او دسوي. البته د چا چې او دستی دغه لپاره حکم د فرضیت اوس هم شته. اذا قمتم سمعنا اوس اذا قمتم مطلب دا ہے کہ اذا اردتم القیام الى الصلاة، اذا اردتم القیام الى الصلاة، کله چې تاسو اراده کوئ د ودرېدلو مانځه ته، مونځ ته د ودرېدلو اراده، فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق. دا ترتیب خو دا ترتیب دا سنت.
واو دې کې راغلی دی. دا واو د ترتیب دی، لیکن هغه ترتیب چې په هغې محض جمع ثابتېږي، وجوب نه. دا نه دی واجب چې سړی د اول مخ ووینځي، او دا نه دی واجب چې رستو د لاس ووینځي. ترتیب به دغه مستحبي دا واو د جمع دپاره. زما مطلب دا دی چې تاسو اول خپې ووینځئ بیا مسه وویښ، د قرآن خلاف ولګوئ. صرف دا ثابتول غواړو چې د دې ترتیب اتباع واجب نه ده، چې کتره دې الټ پلټ وکړي که نه ستا اودس به ونه شي. که دې کې څه الټ پلټ دی وکړو نو اودس به وشي شرعاً، لیکن دا اودس چې کوم برکت دی هغه برکت نه تو محروم پاتې شي. او عملا تا لا تقدمو بین یدی الله ورسوله باندې عمل ونه. اوس دې کې وګوره محض طهارت مقصد دی که نو که ته مخ مخکې وینځې او که لاس وینځې او که پوزه کې اوبه دی طهارت خو راځي، مونځ به هم کېږي. خو فقهاوي کراهت دا کراهت په دې وجه وایي چې ته وایې د الله او د رسول نه مخکې کېږي. خو چې کوم ترتیب هغه ساتلی دی پای ترتیب کار وکړه. هغه ترتیب دا دی چې کله اراده کوئ تاسو د مانځه اذا قمتم الی الصلاة. دې ځای نه بعضې خلکو استنباط دا دی چې اذا قمتم الى الصلاة، قمتم ولې وایي الى الصلاة، ایجاب النیت فی الوضوء. په نیت کې هم اودس لازم ده، په نیت اودس کې هم نیت لازم ده. زما بنیز دا بحث بلا ضرورت ده. هر هغه چیز چې هغه عبادت وي نو د هغې دپاره نیت دا لازم وي. انما الاعمال بالنیات مطلب هم نه ده. خو د اختلاف وجه ولې ده نو زما خپل پویه دا وایي چې هغې زمانه کې هم دا د خولې دا شی شروع شوی و چې نیت به کړی نیت به کوم، او دې وجه باندې دا بشمېره اختلافات راغلي دي. ونه د انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی په موجودګۍ کې د نیت د وجوب نه انکار اخر ولې کوي څوک؟ څه وجه؟ نیت چې کوم دی هغه په عبادت او په عادت کې فرق پیدا کوي. دا یو بنیادی خبره ده. نیت دا په عبادت او په عادت کې فرق پیدا کوي. او دا الاعمال نه مراد شرعي اعمال دي. شرعي اعمال دا غي بنیاد چې کوم دی په نیتونو باندې. اوس خلکو ته دا ډېره ګران لګي او داسې څوک کوي ناسه کوي، خدای له څوڼې بره کې ډز شروع کړي اوس نه څوک نیت مې کړی نیت به کوم هېڅ نه وایي، په مخه لګیایي. عملا هغه څیز کوي به دغه نیت دی، خو چې مونځ له راکړي بیا لانجه جوړه کړي. مجدد الفسانی رحمه الله لیکي خپل مکتوبات کې چې دا زمونږ د خلقو نیت په خولې باندې د دې مثال داسې لکه سړی ډوډۍ خوري نو هغه څه وایي نیت مې کړی زړه د خلاص دا پلیټ داسې کوم دا شی پکې اچوم او داسې بیا خورم. دا طریقه بیا وایي زمونږ د خلقو نیت چې کوم دی دا بدعت بل هي رافعة للسنة. دا بدعت دی بلکې سنت یې پورته کړی. سنت یې دا پورته کړی چې کله یو سړی امام سره او اقامت کوونکې اقامت کوي نو دی به اقامت کوي که ونه کوي؟ کوي وګه. او چې کله اقامت ختم شي بیا به امام سجل کوي، تکبیر تحریمه کوي، ا دې لګیا نیت مې کړی نیت به کوم وایي نو نه د اقامت جواب وکړو نه چې کوم دی تکبیر تحریمه کې شرکت وکړو. دوه معاملې خرابې کړې. دې دا وایي بل هي رافعة للسنة. دې و سنت پورته کړی. بدعت دی داسې بدعت چې سنت یې لرې کړی. ښه د بار نه راشي یو سړی نو د لپاره سنت دا وي چې امام د کوم ځای اعلان دی که نه هلته به دی شرکت کوي. کا قومه کې دی کا جلسه کې دی کا رکوع کې دی کا په سجده کې دی. انتظار نه زموږ خلک په مسله نه پوهېږي، دی ورته ګوري ولاړي ورته چې دی سر راپورته کړي زه به ورسره شریک یم. دا خلاف سنت دی. دا خپل عقل دا وي چې راګنډې زه یو سجده لاندې کړم نو دا به صحیح
یا قومه کې شوم بالفرض یا په جلسه کې شوم، دا تا ته شمیرې لیکيږي نه سره، تا ته خو رکوع شمیرې لیکيږي. یعنی کتا رکوع کې شرکت وکړه تا ته رکعات معاف شو، خو دې نه علاوه کته بالفرض یو ځای کې شرکت کې تا ته هغه نشمیرې لیکيږي، دا محض تعبد ده. زمون خلک خو پوهیږي نه، او که څوک پوهیږي نه هغه راشي نیت مې کړی نیت به کوم کوي. نو که سړی رکوع کې یا سجده کې نه خو دومره اوږد نه وي سمجھې د اوږد نیت نو هلته کې ته هغه پاتې شي. نو ځکه مجدد صاحب لیکي چې بل هي رافعة للسنة، دا دوه ځایونه دي پای کې د سنت د اختلاف. یعنی کده مسبوق ده نو هلته کې دنه معامله ګډوډ شو، او کده لاحق ده هم ته معامله ګډوډ شو. نو نیت لازم دی، انکار مه کوئ. د نیت نه بغیر کار نه کیږي. د انما الاعمال بالنیات مطلب دا دی. البته تلفظ بالنیت بدعت دی. ابن حجر حیثمی دا قول کړی په امت کې چې تلفظ بالنیت چې کوم دی دا مستحب دی، او دا غي استدلال له اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني غندي احادیثونه. خو محدثین دا غي جواب کې دا وایي چې ته بدعتي او د بدعت لپاره استدلال کوي. ولې دا اللهم انی اريد الحج د دې الفاظ خو ته د بدنیت ښکاری، خدا او نیت نه ده، او دعا ده. د دعا د نیت استدلال ته څنګه کوي؟ دا ته معلومه چې ابن حجر حیثمی، ابن حجر اسقلانی دی یا ابن حجر حیثمی دی. دا استدلال د ابن حجر حیثمی دی. مولا عبدالسلام صاحب دی الله وخت هغه ویل تا بدعتي وو، د بدعت لپاره د حدیث نه استدلال کړی. دا موږ په طالب علم کې دا خبره زده کړو، دا وتا چرته نه اورېدلی چې دا استدلال چا کړی. دا ټول نو وخت هغه کړی، دا غال فتاوا الحدیثیه کې نشته. محدثین لکه نووي وغیرہ دا جوابات کوي چې دا غپ لګول، بلکې هغه دا وایي چې تلفظ بالنیت چې کوم دی دا بدعت دی. خ تفصیلی بحث په دی باندې ابن قیم کړی دی په زاد المعاد کې. تر خباس کله چې اراده کوي تاسو د مانځو فغسلوا وجوهکم وایدیکم، دې څه مطلب دی؟ فتوضؤوا لاجلها، تاسو او د سوکه دا د طریقه وسی او ان ذ خپل مخونه. فقهاوی د مخ حد بندي سره مم منبت الشعر کم زینا چې وختر اخیزي د زنې تر لاندې پورې، او د یو وګ د پوسکینه والے تر بل وګه پورې، دا حدود 4 د مخ. چې کله دا حدود 4 شول یو سره اصلاع ده، یا دا وخت نشته غنځي دی دا وځل کې صاحب خیر سټ نه وتر مخ پر مخوین دي، یا بالفرض دا غدي دی کې وخت نشته دی بس چل گئی. فقها ځان ډېر کړی یي، خلک وایي ډېر بد ګوري، خو ځان ډېر کړی. موږ د بارے کار آسان کړی ډېر په آسان باندې. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د یو قوم ډیران ته راغی، هلته کې په ولاړې بول وکړل، بیا لړ او داسې وکړو ومسح علی ناسیته، او په خپله ناسیه باندې ټیکلي باندې مسح وکړه. نو مونږ پوه شو چې دې ځای کې ته سبق کېږي که نه، تندې یو سبق یې که نه کړی دی یو سبق یې نه، بس تندي نه باره یو سبق چې کوم دی هغه سر شروع کېږي. تندې چې کوم دی دا یو سبق دی ناسیه ده، نو سر د دې ځای نه شروع کېږي. بس که ستا ویښته یې او که نه خبر اسانه شو. دغه د مخ حدود 4 شو، د لاس حدود 4 سره دې ځای نه والې دې کې دا د سنگل سر شامل ده، خپې وینځلې تر ګیټو پورې پې کې ګیټې شامل دي، مرافق او ورپسې دا کعبین دا مغیا ده. الہ حرف غایه ده، غایه په مغیا کې داخل دی که نه داخل؟ داخل ده. بس پوه دلته غایه په مغیا کې داخل ده. او ثم اتم الصيام الى الليل کې غایه په مغیا کې نه داخل. ولې ته جنس نه یا ټول مر روزه دي سبا
دا جنس مې پکې ضرورت نشته. روزه مطلب بیا څه چې سار د روزه کړی دا بیا د شپې پورې روزه را نو شپه هوځي پکې داخله نو سبا هو بیا څه چلګي بیا پورې د شپې روزه نیسه نه الته غیا په مغیا کې نه داخل. لیکن دا اصلي خبره ده چې دا د جنس نه راغه په دې وجه باندې داخل لاو. الته کې غیا د مغیا د جنس نه ده، یعنی جنس چې کوم لیل چې کوم دی هغه د ورځې جنس نه ده. په دې وجه باندې الته کې لیل بهر ده. یو سړی زه مردانه پورې تلم، دا مطلب څه ده؟ څه مطلب چې خو دا تلې کنه نه تلې. دې تعلق ته یو جبه یا د یو علاقې رواج سره میخ. عرب هم دغه شانتي وي بس. فغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. مرافق د مرفق او د مرفق جمع ده. وینځه لاسونه خپل المرافق د سنگلو سره او مسکره په خپل سرونو. وینځه خپل الى الكعبين تر گیټو پورې. قال ابو عبد الله حدیث او قرآن خو واضح شو. ابو عبد الله چې کوم دی دا کنیت ده د امام بخاری او عربو کې دا شرافت سبب ګڼل شي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة. تو ابی بن کعب یو روایت ته سنن ابن ماجه کې لیکل ده. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وبرغه فتوضا مرة نو دسیو کې یو ځل او فرمایل هذا وضوء دا ودسته الله دې نه بغیر چې کوم دې موږ نه قبلې. دا حدیث ته په سنن ابن ماجه کې خبره خو وضاحت کړي، لیکن دې حدیث اسناد کې ضعف ده. د دې نورم طرق شته، هغه طرق چې کوم دي ضعیف دي. خو بهر کیف ثابت ادا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمالنا چې هغه یو ځل موز او داس کړل. موږ پوېږو په دې خبره باندې چې کله یو ځل سره او د سکی، یعنی لاس یو ځل وینځل، مخ یو ځل وینځو او خپې یو ځل وینځي، نو دا داس فرض پوره شي. امام بخاری رحم الله مطلب دغه بیان النبی صلی الله علیه وسلم ان فرض الوضوء مرة چې فرض داودس یو ځل دی، یعنی که یو سره یو ځل داو کینو اکتفا کوي فرض ادا شوی دی مون بلا شک او بلا شبهه درست. وتوضا ايضا مرتين وثلاثا او دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم دوزلا او درې ځله هم کړی دي، یعنی یو ځل ادا وکړل چې دوه ځله وینځل. نو کسړې دوه ځله اندامونه وینځي نو مودس کیږي په دې باندې موس کیږي. کله کله سړی ته ضرورت می او به کمی دی بل فرض یو لوټه وبې دا شپه کزانې څنګه اوس پکای بس یو ځلو کې بس. کله سړی چیس کلی ګرمه کاله کې اقامت شروع بیا اوس تل اوس کده مخ درې د لوین دی او پوری خيږي فرض دی ادا کی بس یو ځل دیو کی مازلون قدرې بشي او ساس کې وته دوی شي او داس بجای شي موږ بجای شي. د دې سونه فائدې غستل پګاری خدای مطلب دا یې ورته کسب وای ضرورت مطابق سړی دا کول شي ودی خدای له کسب جوړول او بیا د عوام مخ کې دا خبره کول هغه نه ایشو جوړ شي. دا ټول نه کما کله سړی هغه شیخ القرآن خبره چې غدان ته ودو ویخي ودم وی خولان مسله ذکر ده بس په خپل په عمل کوه ما پرچار کا وچاتا مو سيزونه خيخ. او دریم وثلاثن رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثری عمل درې ځله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه موږ بشمیره تکبیرات سره کړل، خو اخر کې چې هغه څومره جنازې کړې دي نو په تکبیرات سو سلور. حافظ ابن تیمیہ رحمه الله لیکلی چې نبی صلی الله علیه وسلم بشمیره تکبیرات ثابت دي تو پورې ثابت دي نه هو پورې، لیکن داغه اکثری عمل او هغه عمل چې پاره وفات شوی دی دا سلورو تکبیر ده.
دا له حدیث دا نه ویلي بس ولانجه جوړ کړ وده خلک ځان ته وي وده مو خو اجستا داسې له حدیث تا پسې بل څوک نشته نه بهشکه هغه شته او چې ګډ وډ خلق دی نو بیا ځان مو بدنامو دا دانشمندی نه ده او نه دې ته د سنت اجرا وایي سنت اجرا والا هغه چې دا بل بدعت ده چې کله بل بدعت نه دی نو دا سنت اجرا چې ده کې دا ګناه کوي خدای دې چېړل لپاره دی ته دې مقصد د احناف چېړل نو هیڅ نه هر د دین مسله چې هغه ته چېړل په بنیادو کې هغه نه فتنه پیدا کیږي او چې چېړل نه اخلاص ویني بیا کار سمېخ دا موږ چا پنیت باندې حمله نه کو خدایي د عمل نه ښکاري داسې موږ مزاج دغه نه چا پنیت باندې حمله وکړو خدایي مزاج دغه چې محض چېړل گئی بل ته نیچا دکاولو د پاره د حرکت کوي دا ښه طریقه نه ده ولم یزد علی ثلاث او رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته کې د دریو ځلو نه اضافه نه ده کړې درې ځلو باندې سیوا وال نه ده کړې ابن حجر اسقلانی رحمه الله تعالی چې لم یأتی فی شیء من الاحادیث المرفوعه فی صفت وضوئه صلی الله علیه وسلم انه زاد علی ثلاث اس مرفوع روایت کې دانش تره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو اندام د دریو ځلو نه سیوا وینځي بل ورد عنه ذم من زاد علیها بلکې که چا اضافه کړی دا دریو ځلو نه سیوا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه بدی ویل ده وذلك فيما رواه ابو داود وغيره من طريق عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ابو داود حدیث نقل کړی ده عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلی الله علیه وسلم توضأ ثلاثا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلې منځو او دسو کو ثم قال بیا فرمایل من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم پدې کې دا د نقص الفاظ باندې امام مسلم اعتراض کړی چې دې کې دا الفاظ منکر دي ذکر دریو ځلو نه کم خطا وې کنه چې ثابت دي یا دو ځله لاس وینځل یا یو ځل لاس وینځل ثابت دي کنه من زاد علی هذا چا چې اضافه وکړه دریو ځلو نه فقد اساء وظلم نو بهشک د بد وکړه او زیاته وکړه او دا اساء وظلم نه محدثین سره مراد اخلي بعض خلکو خود ظاهر نه استدلال کړی دی چې دا ګناه دی لیکن د شوافع او رائے دار چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار خوښ کړی نه دی یعنی داغي پنیز باندې دا کراهت تنزیهی دی الله او رسول چې کوم حد بندي کړی دا هغه ناپاکي دي امام دارمی دا لیکلی دی چې بعض خلکو خیال لري چې که یو سړی دریو ځلو نه سیوا او د شروع کی نو دې سره او دس دا باطلی او بیا هغه مثال لري پیش کړی لکه دا زیادت ته لکه سړی زیادت وکي په مانځ کې څلور رکعات په 15 رکعات وکي دا وسنګي خو ابن حجر وایي چې هو قیاس فاسد دا خبره خو ټیک ده چې دا ښه کار نه دی لیکن دا قیاس چې کوم کې دا فاسد دی قیاس غلط ہے ذکر یلزم القول بتحریم الزیادہ علی الثلاث و کراہت انه لا يندب تجدید الوضوء علی الاطلاق بیا خدا مطلب شي چې یو سړی او دس تازه کوي بالفرض او دس اشتره بده او دس بیا فائدې کوي ها بیا خدا به فائدې شي خدای اضافه جائز نه ده درست نه ده لیکن او دس په نباتلی دې سلسله کې یو بل خبره هغه داس دا کولی چې کرها اهل العلم الاسراف فيه مکروه ګڼل دي اهل علم اسراف په دس کې د علماء دیوبند کې یو عالم دی هغه یو ځل او دس کوي نو دس کې د دریو ځل نه سیوا وینځي
شاګرد دغه نه تپوس کوي چې څوک درې ځل نه سوا او وینځي حدیث کرای چې قد اساء وظلم. هغه فرمایي چې زه د عبادت په خیال د درې ځل نه سوا نه وینم، مله ګرمي شي نه دا ګرمه در فکولو د پاره لاس او خپې او مخ د درې ځل نه سوا وینم. په دې کوم څه سبق راځي موږ ته کنه چې دې تعلق دې سره دی چې یو سړی خیال دی چې درېو ځلو نه سیوا وینځلو کې ګنده ثواب دی. حدیث باندې پوه شئ، ته درېو ځلو نه سیوا وینځلو کې ثواب دی، نو دا سړی اساء او ظلم او کنه دغه نیت یې نه نو څه یو لانجه کوي دی اسراف زمره کې راځي، بیا ورازي د اسراف په زمره کې او کنه دغه خیالي چې ثواب پدې کیږي، نو بیا د اصل کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت پورې مذاق وړاوي. هغه چې کوم درې ځله کړه کافي نه ده. مدابای سونه تعلق اراده سره ای که یو سړی دغه ګرمي شوی دا هغه شپږ ځله او لس ځله او 12 ځله په مخ اچي دی بس دغه دا غیر اراده دی وخت د خپل مخ وینځل دي په دې لحاظ چې زماره سرجي ګرمي ختم شي یا لاس وینځي یا خپې وینځي. دومره دا چې بلا ضرورت او دس کې او به ډېر استعمالول نه دي پکار. زموږ د بوجو کار خراب کړی دی. زم چې کاش هر جماعت کې بیا لوټې وي او خلکو په خپل اوبر وخکلې بیله نه ټکول نو دې ته د اوبو اندازه شوی و چې اوبه څومره قیمتي څه دی. دې خو لاس پنه هوږي هلته بټن وای هلته کې اوبو خېږي به او دغه هلته بوجۍ کوله وکړي هغې ته کار څنګه لاس ونیول که شپږ ځله ورته لاس ونیول که 12 ځله ورته په دې بوجو باندې او دس سنت مطابق نه کېږي ولې نشي. یو نیلوی رحمه الله او چې مستدانو کې چې په دې باندې عمل کو او بوجو کولو کنه څنګه بیڑک کړي به بوجو باندې کړه بیا هغه په مخ یا په لاس واچو دا که یو سړی ما په خپل استادانو کې لیدل چې هغه په دې باندې سنت مطابق عمل کو. مونږ چې کله بوجو کولو کو خو لکه ګوتې وخو بوجو لګیای کنه به یې کنه پوزا کې وبا چې وخت ته وېږي مخ باندې وبا چولی مخ مګورا مګ سمرو بځای دا اسراف او کله سره قران یو ځای کې چې المبذرین کانوا انا کار وړه خراب شي کار وړه خراب شي دې ته احتیاط کوي فل سپیډ کې بوجا مکو لاوي کوم چې عام خلک یې کدم مشکلتار کې یل ته چې مونږ په محراب کې ورو نه بلم څنګه یې خامہ خاصاس کې دی په ټینګول هم نه دي چې خلړې ته توي کې غدا تیزوالي دی ودی الته لګي راځي خدای اسراف خبر کې ممنوع ده ناجائز ده. دې چې کوم اهل علم وی چې کرها اهل العلم الاسراف فيه نو دا اهل علم سوق دي. ابن ابي شيبه دلته کې حدیث نقل کړل کتاب الطهارت کے اثر نمبر 723 جل اول لدا اور دے صفحہ دا 467 من کانا یکرہ الاسراف فی الوضو. حدثنا ابن فضیل عن حسین عن ہلال بن یصاف. ہلال بن یصاف تابعی دے. قال کان یقال ویل بشو دا وین کی سوق دی صحابہ کرام. من الوضوء اسراف ولو كنت على شاطئ نهر. پاولس کی مصرافی اگر کتو تو دریاب پغاڑے لیکن وہ کموالے اور زیادوالے مسئلہ دا تعبد مسئلہ عبادت مسئلہ یو سړی ته د ډوړې درې شکور ډک پراته دي استاد خاله دې چورته کینی نو آیا دا درې والا ختمول په فرض دي کنه خپل خېټه هم خیال ساتي لکه عبادت کې اصل تصور څه شی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کول. دا ډېر شی حدیث جمع کړی. ابو ماما هغه توضا بکوز من ماء یہ وڑا لوٹا پائے بانے بے ودس کو اس میں روایت سمورہ بن جندب و فلان و فلان و فلان دا سمرہ
اوبو باندې چې مونږ اودس کوو نو دومره اوبو باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض غسل وباس خدای خلکو عبادت وګڼه مونږ ځان خصفا کو عبادت کې روح نه دا ولې هغه صفائی خلاف سنت شوی. امام بخاری رحمه الله تعالی دغه وایي چې کرها اهل العلم الاسراف فيه اهل علم په دې کې اسراف چې کوم دی دا اضافه مکروه ګڼل اسراف وي غیتا وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل د نبی صلی الله علیه وسلم سو یوزل دوزل او درېزل د درېزل نه سیوا وینځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل نه مجاوزت کول دي نه پوری وتل دي خو په نیت د ثواب ګوره خلاص به سره وي هغه چې نیت د ثواب نه سړی د حدت تک کمول لپاره کوي بیا به کې شرعن څه برای نشته نندا کافی دی اوس قول دې ده ګوره ګیره ورته ګرانه شي کنه په دې کې